ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهائی واجب الاحترام مشرانو کشرانو، نن شوال اول ورځ دو او نن یوم الفطر وړو کې اختر ورځ دو. دغه ته یوم الفطر ویل کیږي. مطلب دا چې نن موږ تاسو خولې کولاو شوې، د غونډه میاشت موږ تاسو خولې بند وې، ما ورته خوراک وڅښاک نه کولو، نو نن یوم الفطر دی، خولې هم کولاو شوې او نن موږ تاسو ټول الله پاک میلمانه یو. گویا کې غونډه میاشت ما ورته خوراک وڅښاک نه کولو، نن الله پاک ما ورته میلمستیا کوي چې نن ته خوراک وکړه. ویګا چې کومه شپه وه، ویګانې شپې ته لیلة الجائزه ویل کېږي. هغه انعام شپه وه، خلکو ته انعام میلاوېدو. نن چې کومه ورځ دو د یوم الجائزه و، په ورځ باندې خلکو ته انعام میلاوېږي، خلکو ته خپل اعمالو خپل عبادت اجر او ثواب ورته میلاوېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله اختر راشي او سبا شي، نو الله پاک فرشتې په ځمکه باندې ولګي، د فرشتې په ځمکه باندې خورې شي، شهرونه لړې شي او په هر عیار کې ودرېږي، او فرشتې په چوکونو کې ودرېږي او په مختلفو ځایونو کې فرشتې ودرېږي. او بیا چې کم خلک عیدګاه طرف ته روان وي، دغو خلکو ته هغه فرشتې دغه اعلان کوي، د خبره ورته کوي چې الله درګاه له ویر شو، الله پاک دربار له ویر شو، عیدګاه له ویر شو، چې کوم ځای کې اختر لمونځ کېږي دغه ځای له تاسو لاړ شو. بیا الله پاک دغو ملایکو ته پوښتنه کوي چې فرشتو، چې یو کس خپله مزدوري او کار پوره کړي، دغه بیا څه حق دی چې څوک یې ویر کړي؟ فرشتې ورته وایي یا الله پاکه څوک چې مزدوري وکړي او کار وکړي، پکار ده چې ایخ ته خپلې مزدورۍ هغه عوض او بدل ورته میلاو شي. بیا الله پاک ورته وفرمایي چې دغو خلکو روژې ونیوې، دغو خلکو تراویح وکړې، دغو خلکو عبادتونه وکړل، تاسو ګواه اوسو ای فرشتو چې دغو خلکو له ما خپله رضا مې ورکړه او دغو خلکو له ما مغفرت او بخښنه مې ورکړه. نو چې کومو خلکو روژې نیولې دي، کومو خلکو تراویح کړي وي، کومو خلکو په میاشت کې عبادتونه کړي وي، دغو خلکو له الله په خپله رضا ورکوي، الله پاک دغو خلکو نه رضا کېږي، الله پاک دغو خلکو نه خوشحالېږي. او دویم الله پاک بخښنه او مغفرت ورکوي، الله پاک دغه خلک بخښي، دغو ته الله پاک بخشش و بخښنې او مغفرت اعلان کوي. بیا الله پاک دغو خلکو ته متوجه شي چې کومو خلکو روژې ونیوې او کومو خلکو تراویح وکړې، دغو ته الله پاک متوجه شي، الله پاک دغو ته مخامخ شي، الله پاک دغو ته مخاطب شي او دا خبره ورته وکړي: هل من مستغفر فاغفر له. تاسو کې څوک وي چې ما نه معافي وغواړي او زه یې معاف کړم. هل من مسترزق فارزقه. که تاسو کې څوک رزق غواړي ما نه چې رزق ورکړم. هل من مستشفی فاشفی له. که تاسو کې څوک وي چې ما نه شفا وغواړي زه شفا ورکړم. هل من کذا فاعطیه کذا. هل من کذا فاعطیه کذا. څوک چې څه شی غواړي، څوک چې څه حاجت مې ما نه غواړي، الله پاک ما ته اعلان کوي
په دغه موقع باندې دغه اختر په ورځ باندې چې مانه چې غواړې او څه غرض دې وي که بیمارۍ شفا غواړې نه که بېروزګارۍ مسله مانه حل کول غواړې او که کور کې نور جنګ جګړې وي چې هر قسم مسله او مشکله یې وي دغه ورځ باندې ته یې مانه وغواړه زه ورته دعا قبلوم ډېره مبارکه ورځ ده ډېره خوشحالۍ ورځ ده ما ورته باندې الله په ګولي فضل کرم او احسان دی تاسو یو حدیث خپلو عالمانو نه په جوماتونو کې او په ختمونو کې اورېدلی وي چې نبي علیه السلام په هر جماعت کې 10 لکه خلک بخ کي هغه 10 لاک چې ضرب کړي 30 ورځو سره د 3 کروڑه خلک ته جوړیږي نو ګویا کې الله پاک په دغه میاشت کې 3 کروڑه خلک وبخښل بیا نبي علیه السلام فرمایي چې هغې میاشتې په اخر کې الله پاک دومره خلک چې ټوله میاشت کې یې بخښلي دا الله پاک نور هم وبخښي نو ګویا کې 3 کروڑه خلک نور هم الله پاک بخښي په نن ورځ باندې د ټول 6 کروڑه خلک شول 6 کروڑه خلک الله پاک په دغه میاشت کې جهنم نه آزاد کړي و جنت لو فیصله الله پاک دغه وکړي ډېره بخشش و ډېره مغفرت و ډېره الله پاک چې خپلو بندګانو باندې خصوصي کرم کوي دغه میاشتو الله پاک عام معافي اعلان کوي الله پاک عام خلک بخ کړي خو څلور کسان داسې دي چې هغه الله پاک نه بخ کړي هغه الله پاک نه معاف کوي په هغې کې نبي علیه السلام فرمایي مدمن خمر چې شراب عادتي وي د شراب عادتي کس الله پاک نه بخ کړي عاقل لوالدیه چې مور پلار څوک نافرمانه وي د مور پلار نافرمانی کوي دغه کس الله پاک نه بخ کړي قاطع رحم چې یو کس قطع رحمي کوي یو کس رشتې ماتوي یو کس چې دی تعلق کټ کوي او ختموي دغه کس الله پاک نه بخ کړي خلکو سره خبرې بندوي خلکو سره تعلق ختموي دغه خلک الله پاک نه بخ کړي څلورم نمبر کې مشاحن ویل کېږي حسد کوونکی کینه کوونکی حسد کوونکی چا سره زړه کینه ساتي چا سره زړه بغض ساتي دغه کس هم الله پاک نه بخ کړي څومره الله پاک د رمضان میاشت ما ورته باندې تېره کړه الله پاک عام معافي اعلان کوي هر سړی بخ کړي خو دغه څلور کسان الله پاک نه بخ کړي اوس دغه څلور خبرې زه تفصیل هم وروسته کوم په څلور خبرو باندې دغه څلور خبرې په چا کې وي دا موږ ځان نه وباسو صحیح ده که انشاءالله دومره ما ورته عبادتونه وکړل په ختمونو کې ودرېدو تلاوتونه هم وکړل سورت تسبیح هم وکړو او دغه شانې ذکر اذکار هم وکړو نوافل هم وکړل تهجد هم وکړل اوس هندو ستړی خدای ناراضه که چېرته هغه خبره مخې ته راشي نقصان هم دی خپل نقصان هم دی نو انسان دی ټول کمزوري یو خو کم از کم دغه څلور خبرې چې په ما وټاکلي چې الله پاک هم نه وبخښي زما عزتمندو لږه خبره کوو په اختر باندې اختر و دغه روژه نیول اکثر دغه مشکله جوړېږي و دا ټولې خبرې نبي علیه السلام حل کړي مونږ دغه مسایل و د مشکلې ټولې دغه په قرآن کې شته دغه په احادیثو کې شته الله پاک قرآن پاک کې فرمایي یسألونک عن الاهله یو څو صحابه کرامو معاذ رضی الله عنه نور صحابه کرام نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي یسألونک عن الاهله تا نه پوښتنه کوي نوې سپوږمۍ باره کې قل هي مواقیت للناس والحج ته خپل امت ته خبره وکړه چې دغه میاشت کې خلکو لپاره کې کارونو مقررولو ذریعه و یعنې په میاشت کې خلک خپل کارونه معلوموي والحج حج هغه وخت کې معلومیږي نو ګویا کې په سپوږمۍ باندې په چاند باندې ما ورته روژې وخت معلوموو ما ورته باندې اختر وخت معلوموو دغو نه علاوه حج و ماهواري ښځو څومره چې ما ورته تړلې خبرې دغه ټولې په دغه میاشت باندې معلومیږي اوس دغه میاشت چې دغه اسلامي میاشت دا و 31 وي یو کم 10 وي نو 31 وي او نو کې 28 وي بلکې دا یو کم 10 وي و 10 وي و نبی علیه السلام فرمایي لا تصوموا حتى تروا الهلال تاسو روژه منسو هغه پورې چې تاسو میاشت نه ولیدلې او بیا نبی علیه السلام فرمایي لا تفطروا حتى تروه تاسو اختر مه کوو تاسو عید الفطر مه کوو چې میاشت مې نه ولیدلې فإن غم علیکم که په تاسو باندې وریځ شي او په تاسو باندې ګرد و غبار او ګرد شي فقدروا له نو بیا اندازه لګوو
بل حدیث دی فاکملو العدة ثلاثین بیا 10 روژې پوره کو که تاسو باندې ګڼ شي یا وریې شي میاشت ونیوینو نو بیا تاسو 10 روژې پوره کو بیا 10 شمار پوره کو دا حدیث 3 قسمه راغلی یو حدیث دغه چې تاسو ته مې وویلو بل حدیث داسې دی واذا رأیتم الهلال تاسو چې کله سپوږمۍ ووینو فصوموا بیا روژه ونیسو واذا رأیتموه و تاسو چې کله بیا اختر نه مخکې ووینو نو فافطروا بیا عید الفطر وکړو بیا دغه روژه ماته کړو بل داسې حدیث هم شته صوموا لرؤیته چې کله یې ووینو نو بیا تاسو روژه ونیسو وافطروا لرؤیته و چې کله یې بیا ووینو بیا تاسو اختر وکړو دغه 3 قسمه حدیث د نبي سم نقل شوی دی موږ تاسو مشرانو مخکې خبره کوله چې بل دو باندې روژه او بل دو باندې اختر دی پرون خلکو اختر کړی دی څوک هم دا خبره نشي کولی چې ما روژه دلیل و که دغه سره غټ دلیل وي غټ دلیل دغه یو څه چې سعودي عرب روژه وکړه ما ته پر سعودي عرب او افغانستان او بل ملک دا دلیل نه دی دا ما ته پر ثبوت نه دی ما ته پر ثبوت او دلیل خپل سترګې دي یا داسې ګواهان تېرېدل دي چې هغه ګواهان انصاف کوونکي وي هغه معتبر کسان وي معتمد کسان وي بې اعتماده کسان چې هغه کې هغه منصف نه وي هغه کې انصاف نه وي هغه کې اعتدال نه وي دغو باندې هم اعتبار نشته نبي علیه السلام په وخت کې چې کله روژه نیوه نو نبي علیه السلام په 2 ګواهانو باندې هم اکتفا کوله 2 کسانو ګواهي وویله نبي علیه السلام خبروله روژه شروع کړه و چې کله بیا اختر مسله وه اختر مسله کې نبي علیه السلام په 2 کسانو باندې اکتفا او ګزاره نه کوله بلکې 2 زیاتو کسانو باندې نبي علیه السلام بیا یې ګواهي قبلوله نن هم علما کرام چې کله روژه مو ته نسو نو لږو کسانو په خبره باندې ګواهي باندې علما کرام فیصله کوي خو چې کله بیا اختر شي ځکه چې انسان طبیعت دغه دی چې روژې مشکل شی دی روژې مشکل کار دی نو روژه ته مشکل و نو دغې وجې نه علما کرام که چېرته خلک جلدي کوي په روژه کې نو بیا خلکو رایه علما کرام اخلي خو که چېرته بیا خلکو جلدي کوله په اختر کې بیا علما کرام لږ احتیاط نه کار اخلي نو ما عزتمندو روژې په میاشتې په 2 باندې روژه و میاشتې په 2 باندې اختر دی دا ډېره زړه فرموله و دا و چلیږي دا به ما ته عمل کوو نبي علیه السلام زمانې نه پس 5م خلیفه و موږ تاسو امیر معاویه رضی الله عنه دغه دور خلافت و دا په شام کې چې کوم وزیر اعظم هاوس ورته وایو یا صدر هاوس ورته وایو دا په شام کې و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نبي علیه السلام یې طرز ویلی دا په مدینه کې و دا خپل یو غلام قریب دا ولګلو شام له ضروري و دنیایي کار لپاره هلته بیا دغه قریب هلته بیا لږ لیټ شو په شام کې لیټ شو دغه سفر اوږد شو بیا په باندې هلته روژه پرې راغله نو هلته په شام کې خلکو جمعرات په ورځ باندې میاشت ولده نو جمعې ورځې نه رمضان روژه شروع کړه بیا هلته د خپل وخت تېرولو لګیا و چې بیا په دغه رمضان په میاشت کې د قریب د غلام واپس راغی شام طرف ته واپس راغی مدینې له چې مدینې راغی په مدینه کې مې خلکو روژه وه صحابه ورته پوښتنه کوله چې هلته یې روژې څه ترتیب و وایي چې موږ روژه هلته جمعې په ورځ باندې ونیوه موږ هلته روژه جمعې په ورځ باندې ونیوه وایي چې تاسو میاشت ولده وایي چې ما میاشت ولده خو نورو خلکو میاشت ولده هغې نه پس چې بیا امیر المؤمنین حکم وکړو چې خلک روژه ونیسي بیا دغه قریب عبدالله ابن عمر ته یې تاسو هغو سره اکتفا کړې وای تاسو هغو سم روژه نیولې وای ورته یې ویل چې نه موږ لپاره دا خبره ثبوت نه دی چې موږ امیر المؤمنین روژه نو موږ هم روژه شي موږ لپاره دلیل دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي صوموا لرؤیته په 2 باندې روژه نیسه وافطروا لرؤیته او په 2 باندې افطار او اختر کوه نو دغو صحابه چې په مدینه کې هفتې پورې روژه نیولې وه او په شام کې جمعې پورې روژه نیولې وه خو دغه مدینې خلکو شام والا خلکو سره اختر ونه کړو اونې سره روژه ونیوه کله چې دغو ته ویل کېږي اعتبار د مطالعو اختلاف د مطالعو علما کرام فرمایي چې یو ځای نه بل ځای مطلب ویل کېږي چې کوم ځای نه سپوږمۍ راخېږي سپوږمۍ یوه خو مطالعه یې ډېر دي هر ملک بلکې علما کرام دا خبره کوي
چې یو ځای نه بل ځای پورې 500 کیلومتر چې توی شي 500 کیلومتر نه بعد مطلب بدلېدای شي لکه پېښور مطلب هغه لاهور مطلب نه میاشتې راخېدو ځای نه بدلېدای شي په پېښور کې هلته روژه کېدای شي په لاهور کې روژه نشي کېدی پېښور کې هلته اختر کېدای شي په لاهور کې اختر نشي کېدی داسې هم کېدای شي چې غونډه دنیا کې سپوږمۍ ولدی شي خو خلک سره یوه روژه ونه کړي خلک سره یو اختر وکړي داسې هم کېدای شي خو 500 کیلومتره پاس 500 کیلومتره پاس چې دی دغه مطلب بدلېدای شي دغه سپوږمۍ راختل دا بدلېدای شي نو ما ورته پر سعودي عرب اختر دلیل نه دی چې هلته خلکو اختر کړی دی ما ورته پر افغانستان اختر هغه دلیل نه دی ما ورته پر نبي صلی الله حدیث دلیل دی لا تصوموا حتى تروا الهلال تاسو روژه مه نیسئ هغه پورې چې میاشت هم نه وي لیدلې او بیا نبي علیه السلام فرمایي لا تفطروا حتى تروه و تاسو افطار مه کوو تاسو اختر مه کوو چې بیا هم چې تاسو میاشت لیدلې نه وي فإن غم علیکم که تاسو باندې وریې شي که تاسو باندې ګرد و غبار او ګردونه شي تا مخې ته غټ غټ غرونه وي تا اسمان افق او غاړې ونې وینې نو دغه وخت کې ته بیا فقدروا له ته بیا اندازه ولګوه بیا بل حدیث دی فاطمه عند الثلاثین ته بیا 10 روژې پوره کړه نو بیا 10 روژې پوره کول دي پای کې اسرائیل دوی مثلا نورې مې ته بیانوم وخت هم نږدې دی یوه خبره ده چې که یو کس سعودي عرب نه راشي توجه کوو یو کس سعودي عرب نه راشي و هلته ایک کس پاکستان یوه ورځ مخکې روژه نیولې وو و هلته مونږ 30 روژې پوره کړې نو ګوی دغه کس چې 31 روژې ونیوې دغه کس 31 روژې ونیوې اوس یې شروع کړي سعودي عرب کې چې کله بیا پاکستان له راغی نو مونږ مې ته 10 روژې پوره کولې نو ګوی کې دغه کس لپاره یو 10 روژې شوې علما کرام دغه کې دا خبره کوي چې دغه کس خو 31 روژې شوې پکار ده چې دغه 30 ونیسي ځکه چې په اسلام کې 10 نه ابدا روژې نشته خو مسله هغه ده چې کس ورسره 31 پوره کړي چې انتشار جوړ نشي و افراتفري جوړه نشي و اختلاف جوړ نشي علما کرامو اختلاف نه بچولو لپاره چې په منځ کې خلک اختلاف نشي دا کس ته 31 روژې ونیسي 10 باندې اختر د دغو خلکو سره وکړي بیا بله مسله یې نن نوره زیاته سخته وه که یو کس اختر میاشت وویني تاسو ته مې وویل چې کله روژې میاشت وي نو هغه یې 2 کسانو ګواهي قابل قبوله ده خو چې کله بیا اختر شي اختر باره کې علما کرام خبره کوي چې که چېرته چا یو کس دوه اختر میاشت ولده نو بیا دغه وویل چې ما خو میاشت ولده عدت خبره به نه و عمل نه کوي اختر لپاره دغه کس چې یو کس دوی زیات نه وي جمع غفیر نه وي یو غټ جماعت نه وي یو کس دوی دغه اختر میاشتې ولده نو چې اختر میاشت دغه 2 کسانو ولده نو علما کرام دغو کسانو باره کې هم دا خبره کوي چې دا یې سره روژه ونیسي دا یې سره احتیاطاً روژه ونیسي ځکه چې په اختر کې بیا خلک دا کوشش کوي چې روژې ختمې شي او زر اختر وشي نو هغه کس چې خپلو سترګو باندې میاشت ولده خو اختر والا میاشت یې ولده دغه هم پکار چې روژه یې سره ونیسي نو اوس یو کس چې بالکل ونه ویني خپلو سترګو باندې یې ونه ویني نو دا به څنګه اختر کوي چې هغه کس چې سترګو باندې یې وویني اختر والا میاشت د قرآن دغه حکم دی چې ته دغو خلکو سره اختر وکړه چې کوم خلک سبا له اختر کوي نو پای کې د ځان احتیاط پکار دی چې میاشت په لدو باندې روژه نیول دي او په لدو باندې اختر کول دي سنې خبرې و هسې افغانې و هغې دنیا اختر وکړو دا ما ورته لپاره دلیل نه دی و دا ما ورته لپاره ثبوت نه دی ثبوت ما ورته لپاره احادیث دي نبي علیه السلام یو خبره نه پرېښي قرآن چې دی دغه یو خبره نه پرېښي ما ورته رهنمایي لپاره و ما ورته چې دی ما ورته پوه شو خبره باندې ورسېږو دا قرآن پاک کې یو خبره موجوده وه په حدیثو کې یو خبره موجوده وه نو پرون چې کومو خلکو اختر کړی دی که ته هغو نه پوښتنه هم وکړي چې تا روژه تا میاشت ولده نو هغو میاشت نه ولدلې هغو میاشت بالکل نه ولدلې که یو اختر کړی وي سعودي عرب به دلیل کې راوړي یا بل ملک معتبر دلیل کې راوړي و حدیثو کې دا خبره نه راغلې لکه څنګه مې چې واقعه وویله چې مدینې خلکو وویل چې موږ یې پر شام دلیل نه دی که شام خلکو موږ نه مخکې روژه نیولې وي یا موږ نه مخکې اختر کوي نو شام خلک موږ پر دلیل نه دی موږ پر دلیل نبي اسلام حدیث دی چې تاسو روژه منسو چې میاشت نه ویلدلې
او تاسو اختر مه کوئ چې میاشت هم نه ولیدلې. زما عزتمندو د یو څو ضروري خبرې وې اختر متعلق او روژې متعلق دغه مې سره وکړې. ما تاسو ته وختي یو څو کسان وښایل، 4 کسان چې دغه 4 کسان الله پاک په دغه میاشت کې نه بخښي. هغې کې یو کس مدمن خمرین چې هغه شراب عادتا دی شراب څښي، دی شراب عادتي وي، دغه کس الله پاک نه بخښي. اوس شراب عادتیان دا چې کوم مالداره خلک دي دغه شراب څښي. غریب سړی خو په مشکله باندې ورته شربت او اوبه میلاویږي. نو شراب عادتي خلک زموږ په خلکو کې اکثر نه وي، خو بقیه چې کومې 3 خبرې ما ته هغې بیماران وي. اول خبره هغه ده عاق لوالدیه، چې کوم سړی مور او پلار نافرمانه وي دغه کس الله پاک دغه میاشت کې نه بخښي. نبی علیه السلام فرمایي، حدیث دی، الجنة تحت أقدام الأمهات، جنت چې دغه مور ته پښو لاندې دی. یو عالم چې دی هغه خپله ږیره مور په پښو کې مږي. خلکو ته وایي چې صاحبه ته خو خپلې ږیرې بې ادبي کوې. وایي چې نه، زه ږیره د مور په پښو کې نه مږم، په ځمکه باندې نه مږم، بلکې زه خپله ږیره په جنت کې مږم. نو ګویا کې مور ته پښو لاندې جنت دی، مور په قدر کې احترام کې یعنې جنت دی. نو چې کوم سړي نه چې کم کس نه مور خفه وي نو ګویا کې دی جهنم نه دی جهنمي دی او د جنت نه محروم شو. نو مور او پلار که چا نه هم خفه وي چې ما ته نن راضي کړو، څومره ما ته ختمونه وکړل او څومره ما ته تراویح مو کړې، روژې مو نیولې، تلاوتونه مو کړل، دغو هېڅ قسمه فایده نشته دی چې مور یې نه خفه وي. نبي علیه السلام فرمایي چې پلار چې دی دغه جنت هغه مین دروازه و، هغه مین ګیټ دی، هغه غټ ګیټ دی. نو چې پلار یې نه خفه وي تا پر هغه غټ ګیټ نشي کولی دی جنت والا، نو پلار نه خفه نه شي. د مور پلار داسې یو 2 اصلي چې الله پاک فرمایي، الله پاک وي چې تاسو باندې تاسو ټول ناول ما عبادت کوو او بالوالدین احسانا، او الله پاک بیا خپل عبادت نه پس مور پلار سره نیکي او مور پلار سره حسن سلوک حکم کوي. نو ګویا کې الله پاک خپل عبادت نه پس او خپل تابعداري نه پس 2 نمبر کې مور پلار باندې حکم کوي چې مور پلار سره حسن سلوک وکړو، دغه سره اخلاق وساتو. دا دویم کسو چې دا کس الله پاک نه بخښي چې دغه ورځ باندې دی مور پلار نافرمانه. درېیمه خبره قاطع رحم، چې دی کته رحمي کوي، دی تعلقات کټوي، دی رشتې ماتوي. نبی علیه السلام فرمایي لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. یو مسلمان پر حلال نه، یو مسلمان پر حرام دي چې دی درو ځله زیات خپل ورور سره خبرې باندې خبرې بندول، تعلقات کټ کول، دا یو غټه ګناه و، دا یو غټه نافرماني و. نو هغه کس چې ترزوی سره، ورور سره، خپلوان سره، کلیوال سره، ملګري سره خبرې ورسره بند کړي وي، تعلق یې ورسره ختم کړی وي، نو څومره که دلته هغه میاشت کې عبادتونه کړي وي او څومره ته اعتکافونه کړي وي او نور ښه کارونه یې کړي وي، هېڅ قسمه ثواب ته نشي میلاویلی. نو چې ما ورته تعلقات جوړ کړو، تعلقات کټ نه کړو، رشتې ختمې نه کړو، خیر ده که نه انشاءالله. نن اوس دغه ټیم باندې ما ورته نیت وکړو چې زه ما کس سره خبرې باندې تعلق مې ورسره کټ دی، زه کس سره دعا سلام کوم، خیر ده که نه انشاءالله. ټیک ده چې ما ورته پښتنو کې غیرت لږ زیات وي، په ما ورته کې هغه پښتو رب کې زیاته وي، خو کوشش دغه وکړو که ترز ویم دی، که ورور هم دی، که بل کلیوال هم دی، چې ویر شو او چې کوم سړی مفلوغ غواړي او اولوالی وکړي نو الله په کوم دی بیا اول جنت لبي، او چې کوم سړی وروستوالی کوي او شرمېږي دا جنت به وروستو ځي. نو کوشش دغه وکړو چې ما ورته اولوالی وکړو، ما ورته صلح کې کوشش وکړو، فاصلحوا ذات بینکم، صلح کوو خپل منځ کې او ښه وخت تېروو. نو دغه درېیم کس و قاطع رحم چې دی تعلق کټ کوي، دی رشتې ختموي، دغه درېیم قسم الله پاک نه بخښي. څلورم کس مشاحن، دی حسد کوي، کس کینه کوي، حسد چې کوي، کس کینه چې کوي، دغه کس الله پاک نه بخښي، دغه کس الله پاک نه بخښي. نو ما ته حسد النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. نبی علیه السلام فرمایي چې حسد داسې نیکي خوري لکه څنګه چې اور واښه او لرګي خوري، دا شان نیکي ختموي. نو که ما ورته چا حسد کولو چې هغه ما ته نه مالداره دی، یا ما ته نه بدن باندې غټ دی، یا د څه جایداد دی، یا د الله پاک بل یو نعمت ورکړی دی، یا هسې دله مونږ سیزو، نو دا خبره څه کوي؟ هېڅ قسمه نقصان نشي ورکولی. نقصان که وشي ما ته خپل نقصان وشي، هلته ته ځان ستړی کړو په ختمونو کې، په تراوو کې،
او په اعتکافونو کې او په عبادتونو باندې او په ذکر او تلاوت باندې او په نوافلو باندې او بل طرف ته ته حسد ساتي او کینه ساتي زړه خلکو سره اسې خلکو له کار ورولې کار ورته کوي نو الله پاک دغه څلورم قسم الله پاک نه بخښي نور دغه څلور خبرې خامخا په ټول کې په کلي کې دا خبرې پېښېږي سخته نرمه پېښېږي کس کې نه مرسي صحابه کرامو کې دا خبرې تلې صحابه کرامو نه هم کمل په تحی کېدو خو هغو بیا خبره غځوله نه هغو بیا خبره پرېښوونه فورا معافي سره غوښته یو بل نه سره معافي غوښته وایي معافي اعلان سره کولو ټیک ته چې په ما ورته کې هم جګړې وشي بد ارادې وشي سختې وشي خو چې ما ورته دغه نیت وکړو چې زه یو کس سره میلاوېږم زه یو کس سره تعلق جوړوم صحیح ده که انشاءالله نو مور او پلار چې چا نه خفه وي پریشانه وي دی دغه کس الله پاک نه بخښي دویم کس چې تعلق کټوي و خلکو سره تعلقات ختموي او خبرې بندوي دغه کس هم الله پاک نه بخښي او دریم چې حسد کوي او کینه ساتي دغه کس هم الله پاک نه بخښي الله پاک ما تعالی عمل نصیب کړي زه په خپله په دورمانډو کې تقریبا 13 سال مونږ تېر کړل خامخا مونږ نه ماسې خبره شوې وي 15 کاله په هغه جومات کې 8 کاله په دغه جومات کې نو مونږ نه خامخا سخته خبره شوې نه مونږ نه ماسې خبره شوې وي چې تاسو ورته مونږ تکلیف رسولی وي تاسو مونږ خفه کړي وو نو زم چې دی تاسو ټولو نه معذرت خواهیم ته معافي نه غواړم تاسو مو معاف کړو خامخا چې کوم ځای کې یو انسان پاتې کېږي مونږ ورته نه پیغمبران یو بلکې نبی علیه السلام نه صحابه یو نه اولیاء الله یو نه ډېر غټ خلک یو نبی علیه السلام فرمایي چې ما زمانه بهتره و صحابه وښایي بیا هغې نه پس تابعینو والا زمانه بهتره و بیا هغې نه پس درېیمه زمانه تبع تابعینو والا هغه بهتره و هغې نه پس چې کومه زمانه و هغې ته خوشحاله ټکی نبي علیه السلام ته فرمایلی ګند دی ما ورته په ګند کې ورتو خامخا غلطي هم کېږي خامخا تیز کلامي هم کېږي سخته خبره هم کېږي دغه ټولې خبرې ما ورته نه کېږي خو ما ورته ورسره عفه کوو یو بل ته معافي کوو او نبي علیه السلام فرمایي احسن ما اساء الیک ته ښه کوه که تا څوک بد کوي واعفو من ظلمک تا باندې که څوک په ظلم کې ته معافي ورته کوه نو ما ته هم بخشش کوو تاسو ته هم زه بخشش کوم خپل منځ کې هم چې دی یو بل نه بخشش راوغواړو مرګ هېڅ پته نه لګېږي مرګ چې دی any time په ما ته باندې تللی شي ما ته مرګ چې مخامخ کېدی شي او نبي علیه السلام فرمایي چې کله قیامت نږدې شي نو بیا مرګونه هم زیات شي بیا اچانک مرګونه هم زیات شي نو مرګ هېڅ پته نه لګېږي یو بل ته معافي یو بل ته بخشش دا انتهایي ضروري خبره نو اول اوس دعا کوو بیا دعا نه بعد چې دی مونځ کوو بیا په آخر کې خطبه ویو نو دعا چې دغه اوس کوو هغه پر خلک هم راپوره شي اگر چې ټیم هم پاته خو موږ دا کوشش کوو چې کوم ټیم وښیو مانځه لپاره تاسو هم کوشش کوو چې یک ټیم نه مخکې ځان ورسوو او موږ دا کوشش کوو چې ټیم به باندې ونړو دعا وکړو الله پاک موږ عمل نصیب کړي یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك الله ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله بك مقول بني رحمك يا الله بك من د منځونه قبول کړي یا الله پاک موږ درجه قبول کړي یا الله پاک موږ تراوی قبول کړي څومره یا الله پاک موږ عمل کړي په میاشت کې د ټول قبول کړي یا الله پاک موږ وړه عملم قبول کړي موږ غټ عملم قبول کړي موږ نوافل فرایض واجبات مستحبات ټول قبول کړي یا الله پاک څومره خلک راغلي څومره نور موږ مسلمانان ورونه ټول یو محروم نکړي یا الله پاک یو محروم نکړي نن چې راغه یوم الجائزه و بدله و انعام ورځ یا الله پاکه تا باندې موږ محروم مه کړي نن ما تعالی مزدوري راکول کېږي یا الله پاکه هغه مزدوري چې تا خپلو فرشتو ته ویلي چې نن دغه ورځ زه مزدوري ورکوم په ثواب او اجر ورکوم دغه موږ محروم مه کړي یا الله پاکه یا الله پاکه موږ محروم مه کړي څومره اعمال هم کړي لږ دي او که ډېر دي ټول قبول کړي
ټول له موږ پوره اجر راکړي، را باندې رحم کرم وکړي. څومره خلکو ختمونو کې حصې اخیستي، یا الله پاکه دوی د ختمونه قبول کړي. څومره خلکو په تراویح کې حصه اخیستي، تراویح قبولې کړي، روژې قبولې کړي، ختمونه یې قبول کړي، نوافل یې قبول کړي. ټول باندې رحم کرم وکړي. یا الله پاکه موږ په تا په در کې لاسونه پورته کړي، څومره دعاګانې خلکو کړي دي، موږ کړي ټولې قبولې کړي. یا الله پاکه هغه دعاګانې خلکو روزګار یې پوره کړي، حلال روزګار ور نصیب کړي. چا فوتګانې شوي، یا الله پاکه هغه مړي وبخښي، مغفرت بخښنه یې نصیب کړي. یا الله پاکه چا اولاد نه وي، نیک عمل اولاد ورکړي. یا الله پاکه چا اولاد وي، تیوې طریقه عمله کړي. یا الله پاکه چا تو قید کې بند وي، هغو له رهایي او خلاصي ور نصیب کړي. یا الله پاکه چا رشته و نکاح نه وي شوی، یا الله پاکه هغه له حلال او نیک نکاح ور نصیب کړي. ټول باندې رحم کرم وکړي. څومره موږ په هر ملکونو کې خلک دي، یا الله پاکه دغو حامي و ناصر شي، دوی څه مشکلې مسایل وي ټولو خزانونه یې له حل کړي. موږ ټولو باندې رحم کرم وکړي. څومره حاضرین مجموع، یا الله پاکه چا په زړه کې څه غوښته وي، ته دوی له دوی غوښتې مطابق ورکولو کې دوی یو محروم مه کړي. یا الله پاکه تا په در کې نسونه پورته کړي. یا الله پاکه څومره کسان چا څه مطالبه یې تا غوښتې وي، یا الله پاکه دوی له دوی غوښتې مطابق ورکړي. چا موږ ته دعا نه ویل، یا الله پاکه یو هغې دعا قبوله کړي. څوک موږ ته دې نه بعد دعا نه وي، یو هغې دعا قبوله کړي. چا موږ ته ویلي وي، یا الله پاکه موږ نه هېر وي، یو هغې دعا قبوله کړي. موږ ټولو دعاګانې قبوله کړي. موږ ټولو باندې رحم و کرم وکړي. یا الله پاکه موږ منځ کې اتفاق و اتحاد نصیب کړي، یووالی نصیب کړي، وحدت نصیب کړي. ملک هم امن راوستېږي، ملک هم د امن کې هواره وګرځوي. یا الله پاکه موږ ملک په هر اعتبار سره کامیاب کړي. یا الله پاکه کم خلک موږ ملک خلاف منصوبې جوړوي، یا الله پاکه هغو خلکو ته هدایت وکړي، هدایت نه ورته کړي، هغه ذلیل او رسوا کړي. یا الله پاکه کومو خلکو وجې نه د موږ ملک خراب پرې وران دی، او یا الله پاکه بحران او قحط او په ډېرو مسایلو کې راګیر دی. که هغه سیاستدانان وي، او که هغه اسټبلیشمنټ وي، او که هغه نور بیوروکریټس وي، نورې ادارې وي، یا الله پاکه دغو ټولو ته هدایت وکړي چې توبه طیب شي، او دغه ملک بیا صحیح لاره باندې روان کړي. او که هدایت نه ورته کړي، دا ټول ذلیل کړي، دا ټول رسوا کړي. یا الله پاکه دا ټول تباه او برباد کړي. لکه څنګه غړ غړ بدشان تا تباه کړي، فرعون او نمرود، غړ غړ بدشان چې هغو نه اعلی دین خطر کولو، نه اعلی خیال کولو، او نه خلکو. یا الله پاکه چې غړ غړ بدشان چې هغو هر قسمه ظالمانو، دین ظالمانو وو او خلک دنیا هم ظالمانو. یا الله پاکه دا خلک موږ دین او دنیا دواړه ظالمان وي، تی ذلیل و رسوا کړي، تی یا الله پاکه تباه بربادي کړي. او یا الله پاکه غریب ملګری شي، او یا الله پاکه ته غریب دوست وګرځېږي، او دا مهنګایي ختمه کړي، خلکو باندې ښه ورېځې راوستېږي. یا الله پاکه موږ ملک حفاظت وکړي، هر اعتبار سره حفاظت وکړي، هر طرف نه حفاظت وکړي، او ته باندې رحم کرم وکړي. یا الله پاکه داسې خلک چې هغه اول اسلام حمایت په خیر کې وي، او بیا دویم نمبر کې پاکستان په خیر کې وي، داسې خلک موږ باندې مسلط کړي. یا الله پاکه موږ نه راضي شي. یا الله پاکه موږ نه راضي شي. د یو ویډ کې ګل حیدر بیمار دی، یا الله پاکه دله شفا او صحت ورکړي، د باندې رحم و کرم وکړي. ډېرو خلکو دعاګانې ورته ویلي. څوک په موږ یو شاګرد په ادارو وړی دی، هغه جیل کې دی، یا الله پاکه اقدم خلاصۍ ور نصیب کړي، رهایي ور نصیب کړي. څومره خلک مشکل وکړي، یا الله پاکه د ټولو خلکو مشکل حل کړي، پریشانۍ حل کړي، د ټولو باندې رحم و کرم وکړي، تر نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر.